الحمد لله على نواله، والصلاة والسلام على محمد وآله. معززو یورور پختنه کړې ده چې دلته مونږ د یو چا فتوا واورېدل. هغه ویل که څوک د خپلې میرمنې سینه یعنی تی په خوله کې او شیدې تر ستوني تېرې سي نو د دغه سړي نکاح ماته ده. آیا دا فتوا صحیح ده او کنه؟ الجواب وبالله التوفیق. محترمه، اول وصیت او نصیحت می دا دی چې د بې مذهب خلکو د بې مذهب ملایانو فتواوی او بیانونه مه اورئ، د هغې څخه اجتناب وکئ. هغه مو په حرامو مبتلا کې او صحیح نکاح به در باطله کې، باطله نکاح به در صحیح کې. د داسې بې مذهب خلکو د بیانونو او مسایلو څخه په کلکه باندې ځان وساتئ. صحیح فتوا دا ده. علامه حسقفي رحمت الله تعالی علیه په الدر المختار کې وایي چې که څوک د خپلې میرمنې سینه په خوله کې او شیدې خوله ته ورسي او بیا تر ستوني تېرې سي، نکاح نه ده ماته، خو لیکن دغسې عمل کول په شریعت کې حرام دي. وجه یې دا ده چې لأنه جزء آدمي، دغه شیدې تر ستوني تېرول ناجایز دي ځکه چې دا یو جز د آدمي د دې بچي د دې ماشوم راځي. والانتفاع به بغیر ضرورت حرام، او په دې باندې نفع اخیستل تر ستوني تېرول بغیر د ضرورته حرام کار دی. علی الصحیح، پر صحیح قول باندې صحیح فتوا هم دا ده، او همدا شان نور علماو هم په دې باندې تصریح کړې ده. او که چیرې په وخت د کوروالي کې یا په نورو اوقاتو کې د چا وخولې ته د خپلې میرمنې شیدې راسي او هغه شیدې بیا توکي بیرته، نو بیا هم هغه حرمت نه راځي، خو لیکن د دې کار څخه دې هم ځان وساتي. مجمع الانهر اول جلد 552 صفحه، الفتاوى الهندیه اول جلد، او داشان البحر الرائق اول جلد 343 صفحه، رد المحتار اول جلد 293 صفحه، حاشیة التحتاوی اول جلد 150 صفحه، الدر المختار دویم جلد 449 صفحه، فتاوی دار العلوم دیوبند اتم جلد 345 صفحه. دې ټولو فقها او علماو دا مسله لیکلې ده چې په دې باندې نکاح نه خرابېږي، نکاح نه ورباندې ماتېږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.